دی او د او مشرق اخبار کې تاسو به کتلي یعنې په دغه سوشل میډیا باندې د هغې هغه کټنګ چلیږي چې د دې نه پسه مشر سړی وفات شه او بالغ سړی وفات شه دی به 1500 روپۍ په ټیمې کې ټیکس جمع کوي هله به خپل مړي د قبر کنې او که نابالغه وفات شه په هغه باندې 100 روپۍ چې کوم دی صاحب ټیکس دی هغه د کفن کښ کیسې به پخوا مونږ اورېدې اوس هم عملي طور باندې درته ثابتېږي چې د هغه کفن کښ حکومت در باندې راغی چې اوس مړي ده په خپل جایداد او په وقف مقبره کې کوم قبر کنې نو 1500 روپۍ به د بالغ سړي دپاره او 100 روپۍ د نابالغه دپاره دا ټیکسونه لا مونږ چې کوم دی صاحب نه لیدلي که یو سړی په 2 مرلې کور کې اوسېږي 10 روپۍ پټ ټیکس در باندې را روان دی چې 100 فوټه چې دا په یو مرله کې 100 فوټه جوړېږي هغې له به په 10 کې چې کوم دی صاحب سره ورکړي لهذا محترمو عزیزانو دا د جماعت د مسلمانانو سره د دواړو جهانو سردار جناب رسول الله مبارک ویلي دي چې عظیم خیانت دا دی چې کله مونږ نه اهله خلک او دارنګې بېدینه خلک دا په قوم باندې چې کوم دی صاحب مسلط کړو نو انشاءالله تعالی مونږ او تاسو به دغه احتجاج د پرامن انداز کې د خپلو مشرانو په وینا باندې تر هغه وخته پورې جاري او ساري لرو چې تر څو پورې مونږ د دغه سلیکټډ وزیر اعظم سلیکټرز چې کوم دی هغه په دې مجبوره کړي نه وي چې هغوی دا خپل بلکې چې کوم دی صاحب دا واپس کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین